دا د شهید هغه مقام دی رونو. شهید نه چې سوځي دی به په هغې خپل تکلیف باندې بلکل نه پوهېږي. قرآن حکیم کې د جهاد په باره کې د دنیا آیاتونه دي، احادیث بلا احادیث راغلي دي، خو زمونږ د خلکو بدقسمتي او بدقسمتي ده. هغه احادیث چې د جهاد په باره کې صریح راغلي دي، هغه آیاتونه چې د جهاد په باره کې صریح راغلي دي، عوام خو په هغې باندې نه پوهېږي. د جهاد آیات به ورته وایي، حدیث به ورته وایي او خپل مستحب عمل باندې چسپانئ. سوچ وکړه چې دا مستحب عمل دا رسول الله مبارک شروع کړی دی، پاک پیغمبر مبارک خو د دین هر کار کړی دی، دا به یو عالم او یو بزرګ به شروع کړي، خو لیکن دا مروجه طریقه خو به غني که نه. نو د دې د وجې نه د جهاد هغه نوم خلکو د ځمکې د سر نه لر چې کوم د جهاد آیات دی، چې کوم د جهاد آیاتونه دي، خپل مستحب عمل په هغې باندې به یې بچسپانئ، په هغې باندې به یې چسپانئ، نه ثواب په قدر د مشقت. دا مستحب عمل په دې باندې به هم تعالی الله پاک ثواب درکوي، خو د جهاد نوم به د ځمکې نه روکې. الجهاد ماضٍ الی یوم القیامه، جهاد به د ورځې د قیامت پورې جاري وي. عبدالله ابن مبارک یو خبره په خپل کتاب کې لیکلې، دا ډېر لوی محدث تېر شوی د امام ابو حنیفه صاحب شاګرد. د یو انصاري یو هلک و، نه هغه جهاد به کو، د هغه د زړه دا ارمان و چې ما ته شهادت میلو شي، او هغه وی زه واده نه کوم، واده باندې څه کوم، چې شهادت راته میلو شي الله به راله خشته خوري په جنت کې راکړي، نو د دنیا په ښځه باندې څه کوم. نو ډېر زیات جهادونو کې وجنګېد، خو لیکن هغه ته شهادت میلو نه شو. یو ځل له کافرانو سره مقابله و، نو په میدان کې پروت و، خو لا جنګ نو شروع شوی. نو دغه وخت کې ده وی یاره که دې ځل له کور ته لاړم نو قسم یې خوړ چې ښځه به کوم، ځکه شهادت نه میلاویږي، زه خو د شهادت په ارمان ډېر وجنګېدم، ښځه به کوم. نو هغې ملګرو ته وایي یاره زه لږ وده کېږم، او د ماسپښین مانځله بیا ما لږ راپاڅوې چې دمه شم، پته نه لګي چې څه ټایم به جنګ کوو، او روژه هم ده دا جزه. نو دی وده شو، چې کله وده شو د خوب نه د انصاري راپاسېد، عبدالله ابن مبارک لیکلی دی. نو چې د خوب نه راپاسېد، هغې کسانو راپاسود، نو کریک یې کړی او چغې کړې جړلې. هغوی ورته ویې لکه ویرېدې څه خطرناک خوب دی لید؟ دوی نه. وایي ولې م راپاسولم انصافدارو؟ ورته ویې څه خوب دی لید؟ څه وایي خوب مې ولید. وایي اودېمه او خوب کې وینم، وایي یو سړی ما پسې راغی، وایي هغه سړی ما ته وایي انطلق لاړ شه الی زوجتک العینا، خپلې عینا له دې لاړ، ښځې له دې لاړ شه عینا له. وایي ما ورته ویې چې لږ مې بوځه که نه. وایي هغه را سر را روان شو، وایي هغې سړي سر را روان شم، خو چې د عینا لفظ مې واورېد نو ما چې زما د ښځې نوم خو عینا دی. وایي را روان شم، وایي یو سپینې ځمکې ته رالو، وایي هغې ځای کې دا یو خشته مزېداره باغیچه ده او باغ دی، چې ما په خپله زندګۍ کې داسې باغیچه او باغ په خپل ژوند کې نه دی لیدلی. وایي چې هغې باغ ته رالو، وایي هغې ځای کې یو لس جینکۍ ناستې دي، خو دومره حسن الله ورکړی چې په دنیا کې مې داسې حسینې او جمیلې او خوبصورته جینکۍ نه لیدلې، مخې را رڼاګانې کوي. وایي ما وی چې معلومیږي چې زما ښځه جمیله به په دې کې وي. وایي ما ورته وی چې اپیکن اپیکن العینا، تاسو کې عینا شته؟ وایي هغوی وخندل. وایي ما ته یې وی چې مونږ خو د عینا نوکران یو، خدمتګاران یو، د عینا خدمتګاران یو، عینا به تا ته مخکې میلاویږي، مخکې لاړ شي. وایي هغې سړي ته مې وی چې راځه راسره یم. وایي هغه سر روان یم، وایي مخکې مزل کوو، وایي یو بله باغیچه راله، وایي داسې باغیچه چې د هغې ړومبې نه هم خشته ده. وایي هغې ځای کې شل جینکۍ ناستې دي، خاندې را خاندې او خړتېږي او خاندې یو بل سره خبرې کوي. وایي مخکې باغیچه کې چې مې لس جینکۍ لیدې وې، وایي دا د هغوی نه هم ډېرې زیاتې خشته او خوبصورته وې، ډېرې زیاتې ښکلې وې. وایي ما ورته چې اپیکن العینا، په تاسو کې عینا شته؟ باغ هم د هغې نه ښکلي، جینکۍ هم د هغې نه ښکلې. وایي هغوی راته وخندل چې ما ته ویې چې مونږ خو د عینا دغه یو خدمتګاران یو، مخکې لاړ شه، مخکې به درته میلاوي. وایي د هغې ځای نه را روان شوم، یو بله باغیچه ده چې دا د هغې دواړو باغیچو نه خشته ده، ډېره زیاته خشته، د حسن نشم بیانولی. په هغې کې 30 جینکۍ دي چې دا د مخکې 20 جینکو نه هم ډېرې زیاتې خوبصورته دي.
او داسې د مخ رڼا کوي او داسې خوشبویانې چې حیران به شي ورته. وایي ما وی چې عینا به دوی کوي، ما ته چې فیکن العینا عینا در کې شته؟ وایي هغوی راته وی چې موږ یې خدمتګاران یو، مخکې لاړ شه. وایي چې مخکې د سړي سره رالم، وایي د سرو یاقوتو یو محل دی او داسې رڼا د سرو یاقوتو دا محل کوله چې خوا او شاته کومې علاقې وې ټولې روښانه کړې وې. وایي هغې محل ته وردن نه شو. وایي چې هغې محل ته وردن نه شم نو وایي په هغې کې یو جینۍ ناسته وه، عینا په هغې کې ناسته او وایي داسې د هغې د مخ رڼا کوله چې هغه د محل هغه رڼا څه کوي، هغه خدمتګاران یې څه کوي چې زه بیان نشم کولی د هغې د حسن. وی لاړم په خوا کې ورسره کېناستم. وی دا پستې او نرمې خبرې را سره ښکلې شروع کړې. وی ما هم ورسره خبرې کولې، وی زړه مې ترې نه کېده. وی په دې کې دا ملګري راته وی راځه چې ځو. وی غږ مې ورته نه شو کولی چې انصافداره خپلې ښځې له دې م راوستم، اوس مې بوزې م. وی ما ته وی چې زه چې ځو. وی غږ مې نه شو کولی، را روان شوم. وی په دې کې عینا د لمن نه ونیولم. وی خاندل ماته چې ستا خو روژه ده، وګورې افطار او روژه ماتې به ما سره دلته کې، روژه به دنیا کې نه ماتې، زه به ستا پته مې یم روژه به ما سره ماتې، ستا په انتظار باندې زه ناست یم. وی دغې وخت کې تاسو د خوب نه راپاڅولم، نو وی بس ومې ژړل په دې چې ما وی که دا خو د خوب واقع وخته. هغې ملګرو وی موږ یو بل ته وکتل چې یاره معلومیږي چې دا سړی به دا روژه ماتې جنت ته رسوي، ځکه عینه په انتظار ده. وایي چې داسې لږ نور د تیزي کمه شوه. وایي په دې کې یو اواز وشو چې کاپیران رالل جهاد لځي. وایي په آسونو باندې سوارو شو، د آسونه مزغلول. وایي چې مزغلول کاپیرانو سره هم جګړې کولې او وایي دی لږ زبردست جهاد کو. وایي روژه ماتي ته لږ غونتې ټیم پاتې و، د ماښام اذان ته نور پرېوتو ته لږ غونتې ټیم ماښام ته پاتې و چې دغې وخت کې بس دا لږ شهید شو. وی موږ ملګرو وی چې موږ وی که نه چې دی به روژه ماتې عینه سره کوي، زه خپلې عینه له روژه ماتې یوړم.